زه کله کله زړه مې وایي چې یا الله دا علما څومره محنت کوي، دا قاریان او حافظان څومره خواري کوي. چېرته به هم د سکول استاد نه لیدي چې خلکو ته وي بچي راولئ سکول کې داخل کړي، چېرته پرنسپل صاحب، چېرته د سکول ډایرکټر سیکرټري دا به هم نه لیدل چې بچي راولئ، بلکې چې ته بوځې نو تا ته وایي ستا بچی کمزوری دی دا نه داخلوم بل سکول کې داخل کړي. او زموږ علما حافظان څومره خواري کوي په تاسو، بینر یې درته لګولي، پوسټر یې درته لګولي، جلسې جوړوي، خرچې کوي، علما راغواړي، وعظونه درته کوي، نصیحتونه درته کوي، کور کې درپسې خطونه درلیږي چې راشئ دستاربندي ده. د دې څه مقصد دی دستاربندۍ چې د عالمان تاسو ته د دې خبرې درخواست وکړي چې مهرباني وکړئ بچي راولئ چې موږ ورته د خدای قرآن وښایو. ړستلی شوله دی علما. زم چې دې عالمانو دې حافظانو قاریانو له به خدای په جنت کې کم مقام ورکوي. لګیا دي تاسو ته منتونه کوي، تاسو ته زارۍ کوي، تاسو ته اپیلونه کوي چې بچي راولئ. خل الله فی الله، خالص د خدای د رضا دپاره موږ ورسره محنت کوو. څه ورته ښایو؟ د الله قرآن ورته ښایو. قیامت پر ورځ دا مولایان صاحبان به مو د ګریوان نه رانیسي، دا به د الله دربار کې وایي چې خدایه مونږ خو دې ته منت کړی، مونږ خو ته پیسې هم نه غوښتې، مونږ خو خیراتي ورته ستا قرآن ښو، مونږ خو ورته جلسې جوړې کړې، مونږ خو عالمان ورته راغوښتل، مونږ خو کور په کور خطونه ورپسې ولېږل، مونږ خو ورته د چای د ډوډۍ انتظام هم وکړه چې دا ملګري خوشحاله شي او خپل بچي قرآن له راولېږي. د مارنو تاسو ته دا درخواست دی چې خپل بچی راولئ، په مدرسو کې داخل کې قرآن پې زده کې، د رسول الله مبارک راوړلی شوي دین پې زده کې. د دې دین تعلق یوازې مولا سره نه دی، د حضور پاک هر امتی د دې ذمه دار دی چې رسول الله مبارک الله کوم مقصد در رالیږلی هغه میشن پوره کړي. هر سړی ذمه دار دی، یوازې مولا په پیغمبر ایمان نه دی راوړی، تاسو هم راوړی. یوازې مولا الستو بربکم قالو بلا نه دی ویلی، دا مطالبه ستاسو نه هم شوې ده. ټول چل په مور او پلار کې دی. بس که تا بچې د مدرسې ته رادننه که ته اخلاص اوسه، مولا صاحب پیش او کار یې پیش، خو مدرسې ته خو بچې راوړه. خلکو څومره خوارۍ کړي دي، سړي خو څه کې زنانه او څومره محنتونه او خوارۍ کړي. یو ډېر لوی بزرګ تیر شوی دی، بلکې زه به درته دا ووایم چې امام احمد ابن حنبل زموږ د دین په امامانو کې څومره لوی شخصیت تیر شوی، دومره لوی شخصیت د علومو نبویه و غر و غر. دا د چا د برکته؟ د مور د برکته. هغه وایي زه لا ماشوم یم د 2 کالو چې د ما پلار مړ شوی، ما سره چې څومره خواري کړې د مور را سره کړې، نو الله ته څومره لوی عالم جوړ کړ. هغه عالم ته خدای جوړ کړ، بې مثاله علم ولا خدای ورکړ، بې مثاله علم. په دغه زمانه کې د هغه په مثل د هغه په وطن او علاقه کې بل څوک نه. خواجه معین الدین اجمیری رحمت الله علیه د هندوستان او د بنگلادیش په دې بهارت د مشرقي طرف ته تللی، چراغ مور له لګیا د چاپي کوي، زور ولا کوي. مور ورته معین الدین بچی نن ډېر خوشحاله نه، د مخ نه دې رڼا خلي چې خوشحالي محسوسېږي، او ته مور خوشحاله به ونه نه. په دې سفر کې الله پاک زما په لاس 80,000 کافران مسلمانان کړل، 70,000 کافر
هغې ته مې دعوت ورکړه خواري مې ورسره وکړه الله مسلمانان کړ او 7 بدعمله فاسقانو زما په لاس توبه وویسته او الله نیکان او صالحان کړل نو چې 80,000 کافران مسلمانان شو او 7 بدعمله خدای پاک نیکان کړل نو مورې به زه به په دې خوشحاله نه مور ورته وایي معین الدین بچې وایي په دې کې ستا څه کمال دی دا خو زما کمال دی دا خدای فضل په خپل دی لیکن دا خو زما کمال دی دی خو عالم و خیارو نو مور ته وایي مورې نن به راته دا وایه چې ستا څنګه کمال دی خواري ما وکړه منډې ما ووالې شوګیرې ما وکړې شپې مارونه کړې د ښځې بچو نه زه بارو تقریرونه ما وکړل مرۍ زما خوږ شوه په دې لارو کوڅو کې زه وګرځېدم په میاشتو د کور نه زه بارو خلکو ته مینتونه او نصیحتونه او مناظرې د دین ما وکړې او کور دلته ناست دی دغه مسله ده او دغه کټ دی او ته وایې دا زما کمال دی نن به راته مور وایي چې ستا څه کمال دی مور ورته معین الدین بچې 3 خبرې واوره وی دا تا نه چې کومه ملغلره جوړه ده یو ښکلی عالم او نن د خلک په تقریرونو پسې ګرځئ او لاسونه دې ښکلی ستا خبرې ته خلک غوږ ږدي ستا په لاس خلکو ایمان راوړه مسلمانان الحمدلله او بدعملو د سره بیعت وکړه بچې دا ښکلی عالم چې د نه جوړ دي دا زما د برکت ده دا زما خواري دا الله فضل زما خواري وی واوره بچې ته لا ماشوم وې چې ما بوتې استاد جي سره مې کښېنولې چې درته سبق وښایه ته به تښتېدې پټېدې به او په دې لارو کوڅو کې بورقه په سر به درپسې زه ګرځېدم چې خدای زما بچې چاته لوفر نشي نشیانو سره کیننی جوارګرو سره کیننی بدعملو سره په غلط مجلس کې دی کیننی ته به تښتېدې پټېدې به زه به در تا خو ماشومانو خو لوبې خوښې زه به درپسې په دې کوڅو لارو کې ګرځېدم برقه په سر ما به ملا له بوتلې تا به جړل ما به وینا علم به کې زه خو کونډه وم زما خاوند خو مړو ما که تا باندې چې ته مصریانو سره کړی وې نو ماله به دې له 100 روپۍ ماښام راوړی ما که درته د دنیا دا نور ساک خرڅوه ټیپر ټماټر خرڅوه نو ماله به دې له 100 روپۍ پیدا کولې ما وې نه بچې زه به په پردو کورونو کې خدمت وکړم خو چې ته علم وکړې او تا نه خدای عالم جوړ کړي دا حقیقت دی رون د په دارالعلوم حقانیه کې بله ورځ ما ته یو ښځې ټیلیفون وکړ یو زنانه وی زما بچې تا سرپټکې تړي په حقانیه کې د نوم دی نوم یې راته وښه او وی جړل دی ښځې وی مولوي صاحب زما د دې بچي نه به ملا جوړ شوی و که نه ډېر یې وجړل دا سلګۍ والی زم پرې خپه شوم مولوي صاحب وی دې بچي سره خو ما ډېره خواري وکړه 8 کاله په مدرسو کې مې پې سبق ووی او زه کونډه یم زما خاوند مړ دی دا بچي راته ټول یتیمانان پاتې ما د دوی دپاره بل خاوند ونه په پردي کور کې زه اوسېږم دی بچی خو مالا 500-600 روپۍ روز ګټلې شوه ما وی نه بچی مالا پیسې مه ګټه علم وکړه چې تا نه خدای عالم جوړ کړي وی ما ته قسم وخوړه هغه ښځې ما ته وی ما په پردو کوڅو کې خلکو له جامې وینځلې دي ما ډوډۍ پیسې پیدا کړې ما لوښي وینځلې دي ما پردي ماشومان لوبولې دي ما د پردو ماشومانو پوزې صفا کړې ما پردي واړه وینځلې دي ما په کورونو کې خلکو له جارو والېده ما به ډوډۍ راوړه ما به پیسې ګټلې په دې بچو مې لګولې ما چې زما دا بچې علم وکړي علم دې ته مور وایي دې ته جذبه وایي ما وی
چې تا که ورته دعا کړي نو دنه به خدای عالم جوړ کړي. وی مولوي صاحب دوا وی د شپې په نیمه شپه پاڅېدلی ما دا زولی خدای ته ګرځولی ده چې خدایه زه خو ډېر عاجز یم او غریب یم، زما خو خپل کورم نشته، الله زه خو دې بچو له لګیم او په دې پردو کورونو کې خدمتونه کوم، دا یو زوی مې ستا علم ته او ستا قرآن ته او دین ته وقف کړی دی، خدای ته دې ملا جوړ کړه. ما خو دوی ته ډېر خدای ته دوی دپاره ژړلی، دې ته مور وایي. یقین په خدای وکړه یو مور وایي او څو کاله مخکې ما ته د نعماني ناظم صاحب ټلیفون وکړو، وی یو هلک دی دستاربندي یې ده نو مور والا ګوتمه ورکړی چې دا خرڅه که دستاربندی ده. د دستاربندی کې زمونږ دا طالبان ځان له جامې مامې والي سپلی والي میلمانې راځي هغوی له ډوډۍ موډۍ برابروي. بله میلمانه راځي چې دور حدیث طالبان نو مور والا ګوتمه ورکړوي ما له یې راکړه چې دا راله خرڅه که لږ په ښه قیمت خرڅه شي. مې خرڅه نه کړي زه درځم سبا به خبرې کوم. طالب مې راوغ د لکي مروت ما یې بچې ګوتمه دې څه کړه ده مور غږ یې نه کړ حیا وه پکې مې را بس ګوتمه یې راوایسته مې دا کم ځای وه غریب و جړل وي دا مې مور راکړی چې د نورو ملګرو به د میلمانه راځي ستا به میلمانه راځي که ځان له سپلی ځان له بوټان لې پیزاره لې جامې اخلي په دې د دستاربندۍ خرچه وکړه بچې که کور کې نور څه وو نو ما به دله درکړي وو هېڅ هم نشته دغه ګوتمه ده دا ځان له خرڅه کړه. ما یې بچې د مور د څه کیفیت چې دا ګوتمه یې رایسته مولوي صاحب دا خبرې پرېږده مې نه بچې زما پکې غرض دی نو چې دی رایسته جړل زما مور په دې نه جړل چې د تا له دا سره زر در کوم په دې جړل چې ما کره څه نشته او زما په دې علم خوشحاله و د خوشحالۍ نه یې جړل. ما وی د ښځې سره زر کم زیړه کېږي بیا کمې ښځې سره چې د خپل خاوند د لاس نښی هغه خاوند یې مړي هغه کم زیړه کېږي. مور مې جړل چې بچې که کور کې څه وې نغدې روپۍ وې نو ما به نغدې روپۍ هم درکړې هېڅ هم نشته زویه دا واله او ځان له خرڅه کړه او د خپل دستاربندۍ انتظامات پې وکړه. ما وی دا ګوتمه به واپس یوسې دا به مور له ورکې ما به دې مور ته یاد کړي ما ستا په دستاربندۍ چې څومره خرچه کېږي زه پوه شه زما کار پوه شه اب الله پوره کړي دا واپس مور ته واچوه. دا میندې دي زما وروڼو د داسې مور به د خدای په نس څه مقامي دا مور به الله سره په جنت کې د کم مقام خاوند دی چې خپله کونډه ده یتیمانان یې ولوبل ماشومان یې لوی کړل قرآن یې پې زده کړو حدیث یې پې زده کړو. دا به نه وی چې دا خو ساده مور وه د هوښیاره مور وه. امام بخاري مور ساده نه وه هوښیاره وه ملغلره زوی امام بخاري غوندې شخصیت ته پیدا شو نن په آخرت کې او په جنت کې به د هغې کم مقام. د امام احمد ابن حنبل مور ساده نه وه د هغې مقصد څو چې زه په دې بچي هغه علم زده کم چې رسول الله مبارک راوړلی زما بچي ته خدای په نس یو مقام میلو شي. دقسې د معین الدین اجمیری رحمت الله علیه مور د خپل بچی ته وایي چې بچې دا تا نه دا کم عالم جوړ شوی دا زما د برکته ما در سره خواري کړې ده ما در سره محنت کړې ده که ما نه وې کړې ته خو ماشوم وې نو اوس په دې چې تا مصري به دنه جوړ شوی و یا به د په لارو کوڅو کې په ګاډۍ ټماټر او ساګونه او باټینګن خرڅول ول منې بچې که نه منې مور یې بلکل منم دا خواري تا کړې وی بچې دویم هم واوره
ته چې کله د الله په لار کې وځې نو د دقه مصلې ته وخېږه زما لپې لپې دعاګانې در پسې در روانې دي دا به نه وی چې زه خو کټ کې ناست یم معتبر په خدای چې زما دوا د سره نه وه چې تایس هم نه وی کړی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې د مور او پلار دعا او بیا غایبانه دعا د بچی د پاره خدای قبلې اخلاص پکې دی لپې لپې دواګانې په جړا کې دواګانې په تهجدو کې دواګان دا زما تا پسې در روانه منې او مور دا منه او بچی درې مام واوره ته چې زما په غېږ کې وې او ما به درته پی در کول زما سینې ته ته ماشوم وې په داسې وخت کې تا له ما پی نه دي درکړی چې زما اودس به نو ما به اودس وکړو نو ته به مې خپلې سینې ته واچول ما به مونځ هم که کله نه کو بعضې وخت کې زنانه دا ماهواري بیماري وي خو تا دپاره به م اودس وکړو نو ما به ته سینې ته واچولې تا د اودس والا مور پیس کلی تا نه به دا ملغلره نه جوړ که د دین قدر باندې پوه شوې د رسول الله مبارک سختۍ دې ځان ته مخکې کړې چې زما ښکلي مبارک پیغمبر دې قرآن له څومره سختۍ تېرې کړې زما رسول الله مبارک یوازې طائف سفر ځان ته را مخکې کا د احد تکلیف د بدر دا ځان ته را مخکې کا چې څومره تکلیفات تېر کړي څه دپاره دقه د پیغمبر مشن و چې قرآن او سنت خلقو ته ورسوي یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک چې دا قرآن خلقو ته ورسوي او بیا امت ته فرمایي ترکت فیکم امرین دو څیزونه مې در کې پرېښي لن تدلوا ما تمسکتم بهما تر څو چې مو پې منګولې لګولي ګمراهان به نه شئ کتاب الله و سنتي د الله کتاب او زما سنت که تاسو د حضور پاک او د صحابو دغه تکلیفونه د دې قرآن او د سنتو په رسولو کې دا تاسو ځان ته مخکې کړل او اخرت هم ځان ته مخکې که په خدای که یو بچی م پرېږدی ټول به راولې دین به پې زده کوی او په ډوډۍ مه یارېږئ ملا شو قاری شو حافظ شو دله به ډوډۍ څوک ورکوي ډوډۍ د الله په لاس کې رزق خدای سره دی ځان کې ورونو د دین دپاره اخلاص پیدا کړئ د دنیا کار کوئ دا نه چې مه کوئ تجارت هم کوئ زمیندار هم کوئ مزدوري هم کوئ څومره چې د دنیا کاری حلال جایز چې شریعت جایز کړي بالکل یې کوئ خو الله مه یېروئ د الله په حق کې مخلصین جوړ شئ دا سوچ وکئ چې الله زه تا خوشحاله کړم زه تجارت کوم چې ته پې خوشحاله چې ته خپه په کم تجارت به زه نه کوم زما بچی دی او تا را کړی دی الله ستا قرآن پې زده کوم ستا دین پې زده کوم ستا شریعت پې زده کوم څومره خوند کوي دا بچی دا پټکو والا څومره خوند کوي نن به الله څونه خوشحاله د الله فرشتې به څومره خوشحاله او دا کائنات به څومره خوشحاله مو خپل بچی راول زموږ ډېر لوی لوی اکابر دا صرف د مور او د پلار د برکت ورشه وګورئ امام بخاری د مور د برکت عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه چې دا دومره لوی شخصیت ته جوړ دی دا د مور د برکت عبدالله ابن مبارک چې کوم امیر المؤمنین فی الحدیث دی د حدیثو بادشاہ قسم دی د مور او د پلار د برکت نه بلکې زیات کردار یې د مور هر وخت به یې ورته نصیحت کوه دا یو لوی باب دی یو لوی تاریخ دی چې کم خلق د مور او پلار د برکت او بالخصوص د مور د برکت نه هغوی ته خدای پاک لوړ علم ورکړی دی د مارونو زه تاسو ته هم دا درخواست کوم چې خپل بچي راولئ ناظره خو چې پرې نه دی ګورې چې څومره یې نو راولئ خپلو بچو ته قرآن په ناظره زده کړئ زه په مدینه شریفه کې ناست وم یو غټ سیکرټري و صاحب سیکرټري خو 20 او 22 ګریډ کسي ما سره ناست و ما ته مولانا صاحب یو خبره راته کوم وی دلته څه عمل وکړم
مې دلته خو مدینه شریفه کې ډېر اعمال دي یاره وایي داسې یو خاص عمل راته وښایه ما خو چې هلته کوم مسنون ځای نه و چې تلل ورته سنت دي همې ورته وښول خو ما یې زه یو 2 کاره کوه دلته یو دا د رسول الله مبارک ځمکه ده او خاوره ده لږ درود شریف پکې ډېر وایه وایي ټیک شو او مې دویم د قرآن شریف ختم یو وکړه او ثواب یې چورلټ حضور پاک ته وبخه ځکه ډېر احسانات دي د نبي علیه السلام په مونږ او د هغې فایده بیا مونږ ته رارسېږي خو یو ختم غونډ وکړه او ثواب یې حضور پاک ته وبخه اما ته وایي ماله خو په قرآن په ناظره نه راځي انا لله و انا الیه راجعون تا له قرآن په ناظره نه درځي اردو درځي انګریزي درځي سیکرټري څومره لوی افسر او قرآن شریف څه فرق دی چې اردو درځي نو قرآن ولې نه درځي په قرآن خو زبر زیر پیش تا زور زیر پیش هم لیکلی شوي دي خو که لږ سوچ دې پې وکړه نو بغیر د استاد نه په یو 15 منټه کې پې ستا ژبه روانېږي یعنی استاد برې ځان ما یې تا په سکول کې نه دی ویلی ته چې د پلار جومات ته نه یې بوتلی استاد جیله ما ته څه وایي وایي دا ما پلار جومات ته نه دی تللی دی څه بوتلی ګوره چل دقلته راغی مې تا ته په سکول کې هم د اسلامیاتو او د عربي استادان دا څیزونه ښیي تا سکول کې هم نه دی ویلی ما ته مولوي صاحب ما په هغه سکولونو کې سبق ویلی دی چې موږ ته قرآن ګوتو کې نه دی راکړی موږ له سپاره نه ده راکړی موږ چې بسار لاړو نو په میز به راته بایبل دا تورات انجیل زبور پراتو موږ ته به د اغیارو لیټریچر پروت و ما اوس چې لاړ شه د خدای بنده ځان له یو قاري بلکې جومات امام ته ووایه که خرچه نشي کولی نه اوس په ځان له حافظ نیسم قاري ما ته ما په یو ورځ کې ته را لاندې کولی شي دغه حالت ده غټ غټ افسران دي قرآن نه او بعضې داسې افسران هم شته زموږ د ملک ما ته معلوم دي چې د قرآن حافظان دي بعضې داسې افسران هم دي چې هغوی په کور کې د قرآن مدرسې دي د هغوی انګین دي د هغوی لونه د قرآن حافظان او عالمان دي الحمدلله دا خواري به کوئ د مارونو چې څومره دلته تاسو ناست چې د ټولو نه دا درخواست دی چې یو خو به که خیر انشاءالله د نن نه پس د قرآن شریف تلاوت کوئ چې څومره یې ټول به د قرآن شریف تلاوت کوئ لاس اوچت کې انشاءالله ووایئ داسې نه شوق سره ووایئ نور شوق سره ووایئ او دویم به دا کوئ چې یو بچی به که خیري علم ته وباسئ حفظ ته یو بچی عالم کی او دریم دا چې دا علما په دې مدرسه کې ستاسو خدمت کوي دې مدرسې سره به لږ تعاون کوئ د نن نه پس زړې دې پرېږده د نن نه پس پوره نیت وکړئ په خپله ډوډۍ کې لږه معمولي غوندې روټۍ دارالعلوم دیوبند کې به څو پته راته شته دیوبند سره ګیر چاپېره خویندوانو سیکان به اوسېدل مسلمانان کم و هغې چې به د اوړه راوړل که نه اوړه او کم اوړه به هغه ګل نو داسې یو موټی به یې ځان له په ګوتی کې کېښودی دا د مدرسې شو اوړو نه به یې موټی واغېسته او دا د مدرسې شو اوړو نه به یې موټی واغېست دا به میاشت کې به د هغې نه څه لږ اوړه جمع شو دا به یې مدرسې ته راوړل دا جذبه وه د هغې ورچې په هغه جذبه څومره لوی علماو محدثین او فقهاو متخصصین پیدا شو نو تاسو مهرباني کوئ چې ګټه کوئ داسې یو 100 روپۍ دې ځان له کوئ میاشت کې هغه را جمع کوئ مدرسې ته راوړئ شکر دې پیسې خو نن سبا هر چا سره شته دا مدرسه چلیږي خامخا د استادانو تنخوا زموږ دومره تنخواګانې هم د استادانو نه مختصر هغه د جیب خرچ یا د موټرسایکل تیل وغیره یا د بجلی یا نور څه خرچې خامخا په یو کور کې نه کوي او ستاسو بچي پې قرآن زده کوي علم زده کوي نو ما سره به دا پوره کلکه وعده کوئ که خیر چې په خپلو مالونو کې چې الله د لکم درکړي د دې مدرسې او د دې قرآن حصه به کوئ لاس اوچت کې انشاءالله ووایئ بس د علماو طالبانو حافظانو به قدر کوئ په دې خبرو زه اکتفا کوم د ماښام